بټګرام کې چې کله هم د بارانونو او په غرونو د واورو لړۍ پیل شي نو بیا د یخنۍ شدت نه بچ کېدلو لپاره عام خلک ګرمو خوراکونو کې هم دلچسپي اخلي. په ګرم خوراکونو کې خلک چپلی کباب ډېر خوښوي. چپلی کباب چې په کبابونو کې خپل یو منفرد مقام لري. د چپلی کباب نوم اورېدو سره د هر سړي په خوله کې اوبه راتلل شروع شي. نو ځکه خو ویلی کېږي چې چپلی کباب خلک خپل طرف ته راویستو کې د جادو کار کوي. په دغه چپلی کبابو کې قیمه، پیاز، ټماټر او ذایقه‌داري مصالحې استعمالولو وروسته دا ګرم کباب په غټو غټو کړایو کې تیارېږي. مقامي اوسیدونکي وایي چې په بټګرام کې د واورو او بارانونو په یخ موسم کې ګرما ګرم کبابو خوړلو جدا مزه وي. په دې موسم کې دا یخوالی نو په دې کې سړي له مزه ورکوي او د سړي وجود په ګرم شي. دا د یخنۍ ټکور دی، دا جسم ګرم شي او ذایقه هم ښه ده، مزدار دی. نو دا لکه وجود چې ټکور شي نو سړی لږ زړه خوشحالي. اوس لکه بره په غرونو واورې دي، موږ هغلته ځو نو هغلته به هم دې کبابو ته نښتو. موږ په دې وجه باندې دا کباب خوښوو، دا ښه شی دی. مېلمانه بچي راسره هم وي، ځان سره ولې سیل میله دومره د کباب سره د چا سره دي کباب هم ډېر خورېږي. د ژمي په موسم کې د بټګرام د غریزو سیمو نه چې کله هم بټګرام بازار ته خلک راشي نو د باران په ټولې هوټلې آباد په نظر راځي چې پکې د هر عمر خلک دا کباب په شوق خوري. د بټګرام کباب نه یوازې د دې ځای اوسېدونکو لا خوند ورکوي بلکې د دې خوړلو لپاره د خواوشا علاقو او نورو ضلعو نه هم خلک خوړلو لا راځي. ځکه خو چپلی کبابو ته په عام ټکو کې د بټګرام سوغات هم ویلی کېږي. انساني فطرت ته چې موسم څومره یخیږي د انسان زړه ورسره ګرمو او تسخون خوراکونو ته پسخیږي او ځان فټ ساتلو لپاره خلک د ګرمو خوراکونو مخه کوي. دغسې خو بټګرام کې د کبابو ډېر کړایان شته، خو چې کباب د آسرین کبابي وي او ورسره د مزې چکني او سلاد هم وي نو بیا د دغه کبابو مزه یو په دوه وي. شیراز احمد شیرازي، وایس آف بټګرام، ضلع بټګرام.